د چارسدې په محکمه تعلیم پی میل کې د لوی بډو رشوتونو انکشاف شوی دی او د تیرو میاشتو راهیسې دغه استادانو ته تنخواګانې خو هم نه دي میلاو شوې. د سیکنډ شپ استادانو ته د تیرو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه میلاوېدو باندې لوی مشکلات ورپېښ شوي دي. دغه استادانو دړاکه ورکړې ده چې تنخواګانې دې میاشت کې میلاو نه شوې نو طالباتو ته به ښودنه بنده کړو. دوی دا تورخم ولګو چې د یوې تنخوا په سر ډیو 400 د 10,000 روپو رشوت مطالبه لري. په دې کله چې کله خیبر نیوز ټیم د ډیو 400 سوریه بیگم سره رابطه وکړه نو بغیر کیمرې د هغې وینا وه چې تنخوا نه میلاوېدل د سکول د پرنسپلانو د غفلت په وجه نه د جاري شوی او دا مهال په ټوله ضلع کې 53 سکولونو کې په سیکنډ شپ کې تعلیم ورکړی کیږي، کومه کې چې د استادانو شمیره 340 ده او یو یا کلاس پور او دا مهال په ټوله ضلع کې په 53 سکولونو کې په سیکنډ شپ کې تعلیم ورکړی کیږي، کومه کې چې د استادانو شمیره 340 او یو یا کلرکان او کلاس پور په نوکرۍ دي. د ذکر وړ ده چې محکمه ایجوکیشن ته د سیکنډ شپ لپاره 4 کروړه روپۍ حکومت 4 کروړه روپۍ فنډینګ کړی وو، کومه کې چې 3 کروړه او 13 لکه روپۍ تقسیم شوي دي او دا مهال 2 لکه روپۍ محکمه تعلیم د ځان سره په اکاونټ کې د منافع په عرض ایښودي دي. دې سره 400 کې 50 د هلکانو او 15 د جنکو سکولونو په شمول په مجموعي توګه یو نوي سکولونو کې سیکنډ شپ کې تعلیم روانو او 300 نوي استادان پکې پجابو چې د محکمه تعلیم د لاپروایۍ له وجې یو شمېر سکولونه بند کړي شوي دي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.